نن د حضور د غلامۍ مخې ته معمولي د انسان دنیاوي مفادات راشي مفاداتو له ترجیح ورکړي مونږ چې کوم دی له حکومت وخت لږ وخت مخکې د حکومت وخت سره ناست وو چې کله فرانس په سرکاري سطح زما د جانان ګستاخي وکړه او زمونږ د دې سره مذاکرات وو نو د دې د ټولو نه لویه بانه هم دا وه د ټولو نه غټه بانه دا وه چې امریکا به ناراضه شي د ټولو نه غټه بانه دا وه فرانس به ناراضه شي د ټولو نه غټه بانه دا وه د دا یورپي ممالک به زمونږ خفه شي او په مونږ باندې به د رزق دروازې بندې شي لہذا مونږ په دې مسله کې هغې ته سترګې نه شو کولی په هغه وخت کې موقف دا و اوسنی موقف چې کله چې کوم دی د یوکراین او د رشیا جګړه راغله نو دوی دې څه چل وکړه د دې نه یورپي یونین مطالبه وکړه چې تاسو د روس خلاف چې کوم دی مونږ سره ودرېږئ دوی ویې چې نه مونږ نه د روس خلاف ودرېدی شو نه د یوکراین مونږ چې کوم دی درمیانه لار اختیارو یو ښکاره مونږ ته دا خبر دی چې داسې ویلي دي په هغې به کوم دی ټول قوم وایي شابسې وزیر اعظم صاحب فلاني ته سترګې وښولې ولې د قوم د عزت خبره راغله د وطن د عزت خبره راغله نو هغې ته جواب ورکړه او اوس خو پکې نوې نوې لطیفې کوي وایي د اوساني حالات هم د دې د وجې دي چې هغه جواب ورکړی دی زمونږ دغې سره کار نشته خدای دې دواړه ذلیل کړي مونږ صرف دومره وایو چې کله زما د جانان د عزت خبره راغله زما د حضور د ناموس خبره راغله په هغه ټایم کې د بانه دا وه په هغه ټایم کې چې یورپي یونین به خفه شي زه وایم د حضور د عزت دپاره دې خفه شوې نه وې د حضور د عزت دپاره دې د هغه زړه ټوکړې ټوکړې شوې وې خو زما د جانان عزت د ټولو نه مقدم و د حضور د ناموس دپاره اواز د ټولو نه مقدم و سم دې دلته زمونږ د زړه نه وینې وساسي زما د حضور د عزت خبره او روډ بندېږي ټولو ته تکلیف وي عوامو ته هم تکلیف وي حکمرانانو ته هم تکلیف وي دا څه کوي دا د پایپ والا دوی بیا څه دپاره راوتلي دي دا ورته اړو مسله نه ښکاري یعنې په کائناتو کې د حضور د عزت او ناموس مسله دې ته مسله نه ښکاري د حضور د ختم نبوت دې ته اړو مسله نه ښکاري مسله ده نو هغه د روټۍ ده مسله ده نو هغه د مهنګایۍ ده مسله ده نو هغه د وزارتونو ده مسله ده نو هغه د کرسۍ ده نو د هغې دپاره چې بیا راوځي معمولي په خپل عزت باندې خبره راشي روډونه بند کړئ معمولي په خپل عزت باندې کوم دی خبره راشي دا چلو کې دا چلو کې ښکاره هغه خبرې کېږي دا د لسو لکو کسانو نه به دا فلاني خلک څنګه دننه راځي دا یعنې دا د ملک وزیر اعظم بیا لګیا وي دې له به چې کوم دی دا ډوکي مات نه کړي لس لکه هجوم به راځي د هغې نه دننه به ته څنګه راځي دې وخت کې نه دا خبره غیر جمهوري ده دې وخت کې نه دا خبره چې کوم دی غیر قانوني ده نه دا خبره غدارۍ او دهشتګردۍ کې راځي چې یو جایز کار دی د هغې دپاره مثلا روان دی خو چې د حضور د عزت خبره راشي نو روډ بندول بیا هر چا ته مخکې ته وي چې واو دا وګوره دا ولې روډ بند شو چې د کم قوم مسله روټۍ وي د کم قوم مسله صرف چې کوم دی خپل عزت او خپل د دنیاوي جاه و جلالي نو هغه بیا چرې د عزت چې کوم دی نور نه ګوري هغه بیا دغه رنګې د ذلت ورځې تېروي لکه چې دا تېرېږي څو ورځې وړاندې چې کله زمونږ مارچ را روانېده نو هغې استقبال چې دی دا د تیزابو په اوبو باندې کېده په مخامخ وسي د فایرنګ او ګولو باندې کېده په شلنګ باندې کېده د ربر په ګولو باندې کېده زمونږ د سونو کسانو چې کوم دی سرونه ماتو لاسونه خپې ماتې وې وجود کې دومره دومره سوري شوي وو شهدا پراته وو قوم بیا هم تماشه کوله او خوشحاله و لاسونه یې ډبول اوس به پته ولګي چې دوی بیا داسې نه کوي مې بدبخته چې دا ټول ټوکړې ټوکړې شوې وې انشاءالله د دې د ټوکړو نه به هم د حضور علیه السلام د دین دپاره د لبیک یا رسول الله اوازونه راپورته کېدل دا ته څه وی چې دا خبرې به مونږ وروستو کي مګر قدردانو هغه ورځ چې کله د مهنګایۍ خلاف مارچ و نو ما ته جنوبي پنجاب ته زه تللی وم ما ته هغې وایي چې په سرکاري سطح باندې دوی ته روډونه صفا کېږي لارې ورته کولاویږي په ګنټو ګنټو باندې روډونه بند دي چا ته هم چې کوم دی دا ذهن نه رانغله چې دا ولې دا چلو شو نو قسم دی دغه وخت کې انسان وایي چې خدای دا کوم د بې بسۍ دور دی دا په کومو خلکو درمیان کې یو جون به تیر شي په 50 روپۍ چې لیټر پټرولو هم خلک ګرځېدل او چې په 150 باندې شونو هم ګرځېږي چې په 100 روپۍ او 6 کیلو هم خلکو خوړه او چې په 800 کیلو دی نو هم یې خوري دا جون تېرېږي هېڅ خبره نشته یا ګراني راغله یا ارزاني راغله اگر چې تکلیف دی سخت تکلیف دی خو بیا هم جون تېرېږي لا داسې نشته چې د لوږې د لاسه مړ شو او قسم درته خورم چې دا په کومه مسله کې قوم ځان خاموش کړي که زما د جانان یو ځلې خپل روح مبارک زمونږ نه واړو او زما محبوب علیه السلام ناراضه شو او زما جانان دنه مخ واړو په ذات د خدای قسم چې بیا نه دنیا
نه قبر نه آخرت ما ته یو لمحه داسې وښایه ما ته یو ځای داسې وښایه چې د حضور نه بغیر شته کې د حضور نه بغیر پکې کامیاب شي خو چې هره لمحه ده هر ساعت دی عاشق صادق فرمایي په ځن قدم کې به په لور د مدینې ګورمه اموخته شوی په انعام محمدي یم چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم د محشر په سخته ورځ چې عالم جاړي زه به ګرځم شادان محمدي یم وبه وایم مالک ته خبردار شه لاس رالوړې په امان محمدي یم ای رضوانه د جنت جوړې زر راوړه خبر نه چې ناخوان محمدي یم زه محمد امین پروا د بلبل نه کړم چې مداح شیرین زبان محمدي یم